د ام اس پی کارکردګي څه ده دا څه د پاره جوړه شوی 9 ارب روپۍ دا خیرات کې راغلي 2 ارب لا اوسه پورې خرڅ نشو ولې خرڅ نشو مطلب دا کوېسچن دی که نه چې دومره خیرات کې پیسه راغله او خیراتي پیسه نشي خرڅ کېدی لکه زه خو په دې باندې بالکل زما پېښور دی زه به پېښور دپاره هر قسمه خبره کوم که ما د هر قسمه سزا میلاویږي خو دا د عنایت بای هم ذمهواري ده دا د وزیر اعلی هم ذمهواري ده چې هغه تپوس وکړي چې بای دا ام اس پی 9 ارب روپۍ ولې زه بالکل چیلنج کول ته تیار یم چې 9 ارب روپۍ دا خیراتي راغلي او دا موږ سره یو قسم اګریمنټ دی او دا یو اس ایډ په دې ورکړي دي چې دا پروجیکټ د دې ټایم لیمټ نشته خو دا سینیټیشن چې کوم ملکونو سروې شوی وه په هغه ملکونو کې دا بدقسمته پاکستان او بیا خاص کر دا بدقسمته صوبه وه چې دلته سینیټیشن سیستم خراب دی د اربن ایریاز دې کې ډیر خان شو لکه سوات اربن شو پېښور اربن شو د اربن ایریاز دا مطلب عنایت صاحب خفه کېږي دی نه زه دا نه یم چې دا جماعت اسلامي او د پي ټي آی خبر نه ده زه صرف دا ویم چې دې زما خو زاره شنه شوه یعنی یو ډرین ما تر اوسه کمپلیټ نه کړه زما چې کوم ډرینونه ام اس پي جوړ کړي دي زه به اوس دوباره بیا جوړم ځکه چې هغه د دې قابل نه دي چې هغه زه وساتم کنی که زه ما سره څوک عنایت بای ته زه دعوت ورکوم چې راشي ما سره دې وګوري که دا ډرین دوباره نه جوړي ما اوس سړک جوړ کړی و د ګلبهار هغې چې کوم نقشه جوړه کړه ډرین یې جوړ کړو زه به دوباره بیا سړک جوړوم چې څونه پیسه په دې ډرین لګېدل هغې نه زیاته به په سړک لګي